محترمنا اجازه طلب یم چې هغوی په مخ کې د لبکشۍ کوم. زه د خپلو غیرتمندو جوانو هغه غیرتمند لیډر جوانان آقای مزمل حسین فصیح الادراک و غیرتمند جوان شبیر حسین ساجدی طرفنا ټول ټیم طرفنا شهدای بالشخیل ته خراج تحسین پیش کولو سراسره تاسو ټول غیرتمند قوم، جرأتمند قوم، شجاعت قوم، شهید پرور قوم، سپینګیرو ځوانانو ته سلام عرض کوم. اگرچه تکلیفونه دي، مشکلات دي، ما د قرآن آیه کریمه تاسو خدمات کې عرض کړله څه پروردگار عالم دی آئی څه زه دغه انسانان ازمایش کوم د دوی امتحان خلم خوف ذریعے سرا علوه کی ذریعے سرا جان و مال ذریعے سرا ثمرات ذریعے سرا ثمرات مفسرین اولاد ګرځولې دي اولاد ذریعے سرا زه امتحان کوم اور صبر کولو ته خوشخبری ورکوم. لہذا سرزمین پارا چنار شهید پرور قوم کوم ځوانان کوم سپینګیري مشکلاتو سره روبرو دي دغه مشکلات بالکل مطمئن اوسه کله هم تا باندې مشکلات راشي معصومین قال دي دغه خلک مشکلاتو سره روبرو کیږي دغه خدای ته نږدې وي. پس خدای ته نږدې خلک همیشه دپاره مشکلاتو سره روبرو وي. خو ما او تاسو سره کربلا موجوده دی، ما او تاسو سره د سید سجاد مولا کربلا نه شام پورې سفر موجود دی، ما او تاسو سره د امام محمد باقر علیه السلام، امام جعفر صادق علیه السلام، خصوصا ما او تاسو سره د موسی ابن جعفر علیه السلام زندان واقعات موجود دی. 14 سال اگر زندانوں کی زندگی تیروی خو انچا برابر ہم د سید الشہداء د کربلا لیاری نے نغڑی گی. ہوں صدای مظلومین چنار پاکستان زنان دا پیغام ورکوم زبانی ما لهجه ما پیغام دا آقای مزمل فصیح الادراک دے، لهجه ما زبان ما پیغام دا شبیر حسین ساجدی دے. اے حکمرانو، اے ظالم و جابر حکمرانو، څووارې تاسو ته موږ سوالونه وکړلو، څووارې تاسو سره ټیبل باندې کېناستلو، اګواه وکړلې بالشخیلو ځمکه د دې حال راوباسه ورنه خونریزي کېږي. موږ خبر وو چې کوم ناجایز قوتونه د دغه جنګ کوي، شروع کوي، کوشش دې کوي. تا نه منله، جنګ جوړ شولو، شهدا وشول، اف آی آر د مو باندې کار کړلو، بیا هم مو تحمل، بیا هم مو برداشت کوو. بل بې کامیابي دي بیا یې د سټیج نه یو نه دوا نه درې نه ساقب بنگشوی را لاس اف آی آر سر اف آی آر کارت کا خو دغې خاورې باندې د دغې خاورې حقوقو د دغه قوم حقوق څوک هم قابضېږي، څوک هم د دې طرف ته خیرنې سترګې غړوي. قابض نه بل قبضه خوښوو، سترګو غړولې ولا به سترګې وباسو. یاد ولرئ قومه، دغه ځوان ته سپورټ کا، دغه ځوان ته مضبوط کا. انشاءالله العزیز د دغه قوم سربلندي ډېره نږدې ده، د دغه قوم پرچم به همیشه بلند وي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. ماشاءالله دا د صدای مظلومین